بس مونږ وای دا خو زما شی دی د چا پلار به زمانه والی چا پلار د نشي اخیسته خدا قرآن د دې لپاره راغلی چې فیصله د مونږ په منځ کې وکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څومره بہادر صحابي داغه شجاعت داغه بہادری داغه طاقت هغه د کمال او د کمال په خپل زمانه کې امیر المؤمنین نو مسلمانانو امیر او ددن زیره ورکه شوی وا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه پلار باندې تیرې دو د یو يهودي سره غزیره ولیدل زیره نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل الحالان کې امیر المؤمنین دی طاقت او قوت لاسه کې امیر المؤمنین دی داغي زمانه خلیفہ دی هغه يهودي ته وی دا زیره زما ده يهودي وته وی نه دا زما ده علی سي په وی دا زمانه بور دی مخ کې په پلان کې دي کې پاتې شو وا او تار اغستی د خپل سیس پیژنه مې دا زما دی وینا دا زما په قبضه کې دی او دا زما دی وی که خامخا جګړه کې نو زه چې قاضي لزو اوس علي صاحب د کافرانو سټونو ود د مولای په شان نخ کار یو يهودي راوچتيږي هغه ته وای چې کچري فیصله کې راځي قاضي نه شو کنه او راځي چې زو نو قاضي شریح رحمه الله ددن په 1000 درجه حضرت علي صاحب غور او افضل داغه دربار تراغلل قاضي شریح صاحب چې کله علي صاحب له دو پاسې دوی م پاسه کېنا تک چې د دوانو طرفینو ته یو شان رویه پکار دی کېنا قاضي شریح صاحب ته تاسو کوي حضرت سم معاملہ ده حضرت علي رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل وې د دې يهودي سره زیره د زیره زما ده دا زما زیره د زمانه ورکه شی هوا دل پلاس ورغلی د اوس انکار کوي چې نه د زیره زما ده قاضي شریح صاحب د يهودي نه تاسو کو ویل کته سخ په صفای پیش کې هغه ویل چې دا زما په قبضه کې دا زما زیره ده او دا زما ده کله د سره دلیل او ثبوت جو پیش دي کې دا خو زما ده قاضي شریح صاحب رحم الله حضرت علي صاحب ته عرض کو وی علي صاحب وی گواهان پیش کړي دا ستاده ما ته پته د چې رښتینی یې ما ته پته د چې ستا خبره حق ده او ما ته دام پته د چې تو په ناجایز دعوه نشي کولی یقینا دا زیره بستای خو قرآن ته ناست د نوز په د قرآن حکم منو وی حضرت گواهان پیش کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل غلام پیش کوي دا زما غلام دی او دا زما د پاره گواہی کوي چې دا زیره زما ده وی حضرت قرآن کې د دو گواهانو تذکرہ ده دو گواهان پیش کوي او بل پیش کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حسن او حضرت حسین باندې راويستل وی دا زما بچی دی دوی گواہی کوي چې دا زیره چې دا زما ده شریح رحم الله تعالی کوي حضرت ما تپته چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا دوانه د جنت د نوجوانانو سرداران دي او حضرت د بچو گواہی د پلار لپاره نه قبليږي لہذا دویم گواه راوړه وی دویم گواه خو را سره نشتا وی حضرت چې دویم گواه د سره نشتا نو د شریح فیصله دادا چې دا زیرا دا د يهودي دا د حضرت علي صاحب نه دا اوس علي صاحب څومره بادر سره وخت دنه په تورم د خپل حق غستې شو هغه دنه په هر جوړ د خپل حق غستې شو خو چې کله د قرآن مطابق فیصله وشو او شریح رحم الله فیصله وکړي حضرت وی دا زیرا دا د يهودي دا داستانه دا حضرت علي صاحب منل وی ټیک ته دا يهودي ته دی ورکړه بس دا دغه ته بس دا والا هغه يهودي چې دا منظر لیدوي چې دومره خپل دین دومره خپل قرآن دومره خپل فیصله چې هغه دې تم نه ګوري چې ما ته مخامخ ولاړ مسلمان دی عظیم مسلمان دی ما ته مخامخ ولاړ امیر المؤمنین دی او ما ته مخامخ ولاړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم دی او ما ته منامخ ولاړ خلیفہ دی د مسلمانانو او دې فیصله کوي د یو يهودي په باره کې نو پاک قضیه مسلمان شو و ما ته کلمه وای اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا دین اسلام حق دین دی چې خپل فیصله پکې دي او هغه زیره راواغستلا او علي صاحب ته وی ستا خبره ټیک وا وې دا ستا ده نه مانه د ما په اسی داوا کړی وا وې ما په اسی داوا کړی خو دومره خپل دین دی نو لہذا ما توبه مباشره دا زیره والا علي صاحب ته وی نه چې ته مسلمان شوی دا زیره ته په تحفه کې ما درکوي دا والا ستا شو زما عزتمندو هغه صحابه کرام طاقتور صحابه کرامو خو چې دا غوی په منځ کې اختلاف راغلی دا غوی په منځ کې څه خبر راغلی دا غوی خبر راوړي دا الله کلام لدا مونږ نن معاملې دا الله کلام لنه راوړو مونږ فیصله د قرآن مطابق نه کوو
مونږ فیصلې د چا عالم په سرپرستی کې نه کوو بلکې زمونږ دا کوشش دی دا د ما حق دی او یا به پې ځان وژنم او یا به پې بل وژنم د الله بندګانو په دې مردار دنیا باندې ځان وجل یا بل وجل دا جهالت دی جهالت د یو انسان زندگی قدردان د یو مین دومره قدردان دی چې د قیامت پر زمون سره د یو سکند او د مین قدر پیدا شي مونږ په جړه جاړو خدای دا څه زندگی هم برباد کړي